مغز په نچوړ او د قرآن کریم په بنیادی مسائلو په احکاماتو په مسائلو باندې مونږه ځان پوه کړو. نو غرض مدا حاضرینو چې معاشره کې ډېر بدعات دي چې دین سره تعلق نشتا، هغه مونږ دین ګرځولی. ډېر داسې جایز کارونه دي چې هغه د دین سره کلک او مضبوط تعلق دی، هغه مونږ بدعات ګرځولی دي. د هغې بنیادي کمی څه ده، بنیادي وجه څه ده چې بېدینیم د دین حصه کړه، دینداریم د بېدینۍ حصه وګرځوله. هغې بنیادي وجه دا ده چې مونږ د قرآن کریم فرقان حمید سره د علم د تعلم د زده کړې رشته م ورسره نشته دی. هسې ګیله په راشي په دې باندې چې کله جومات کې ترجمې درس کیږي، مثلا چېرته مختلفو جوماتونو کې کیږي، درسونه کیږي، جومات په قرآن کریم ترجمې درس کیږي، مثلا د هر ماخوستن مونځ نه بعد. ماخوستن په جمع کې څو کسان وي، مختلفو جوماتونو کې مونږه منځونه کوو، نو جومات کې جمع وشي، اعلان وشي چې ترجمه به کیږي، ټولو مقتدیانو ته پته وي. 100-200 کسان راغلي وي ماخوستن جمع له، په دغې 100-150 د جومات مطابق په دغې 100 کسانو کې صرف 11-12-15-20 کسانو پورې ترجمې ته کینی او نور ټول لاړ شي. او چې څنګه د جومات نه وځي د دغې 100 کسانو کار به څه وي چې ماخوستن مونځ نه بعد ووتل، د هغې هېڅ کار هم نه وي، صرف موبایل را واخلي، یا به د وټسپ جوابونه ورکړي، او یا به فیسبوک کې کینی، او یا به څه نور څه ضروري چې کوم دنیاوي کارونه ضروري ګڼلی شي هغې طرف ته به توجه وکړي. او 15 منټ یا 20 منټ قرآن کریم ترجمه په جوماتونو کې کیږي، 15-20 منټ ناستې ته مونږ تیار نه یو. نو هغې نقصان به څه وي، هغې نقصان به همدغه وي چې د قرآني علوم نه بېخبره شي، د قرآني علومو معیار نه بېخبره شي. غټ نقصان به دا وي چې ته به دین ته بېدیني وایې او بېدیني به د دین حصه ګرځوې. لکه ما مثال عرض کو چې محرم کې ډېر سنیان نور خلق خو پرېږده، څوک ځان ته سنیان وایي، تورې جامې په ثواب د ثواب په نیت باندې اچوي چې دې ورځو کې خفګان کول سنت دی، خفګان کول ثواب دی. تورې جامې د کم ځای نه ثواب راغی، بېدیني دین جوړ شو. وجه څه ده؟ قرآن سره تعلق نشته. د قرآني چې کوم علوم دي، قرآني چې کوم تعلیمات دي، د هغې نه موږ ډېر لرې پاتې شوي یو، او لرې پاتې هم دې دپاره یو چې ترجمه کېږي د ماخوستن مونځ نه بعد په یو جومات کې 2 قسمه کسان ورته ناست دي. په دغې 17-18 کسانو کې 200 کسانو کې 180 کسان لاړ شي او 20 کسان کینی. په دا 20 کسانو کې هم 2 کسان 2 قسمه کسان ناست وي. یو سپینګیري ناست وي چې هغوی د دغې دنیا سره تعلق د عمر د تقاضې په بنیاد باندې کم دی. تقاضی د عمر دا ده چې دغې دنیا سره تعلق کم دی، د دې د وجې نه کیني چې بل کار نشته، د راشه ثواب خو به میلاو شي. او دویم نمبر هغه کسان کیني که ځوانان وي چې هغه واقعي دیندارۍ سره مینه محبت وي، دا 2 کسان کیني. غرض مه دا چې یو ګاهک دپاره په دوکان کې چې زه ورته کال وکړم جي زه درځم او لږه سودا درنه وړم، دوکان د بند دی او که نه یې جي زه خو بندومه دوکان، خو زه چې ته راځې نو انتظار به درته وکړم. نیمه ګنټه هم راته انتظار کوي، 1 ګنټه هم راته انتظار وکړي، 2 ګنټې هم انتظار وکړي چې زه 50 روپۍ ګټه او ما ته پکې سودا کې میلاو شي. نو چې د یو سودا دپاره چې ما تا سره زه سودا کوم، 1 ګنټه انتظار ما ته کولی شي او دوکان ما ته کلاو پرېښودی شي، د الله پاک سره چې تا کومه سودا روانه ده، هغې سودا دپاره 1 منټه د الله د دین دپاره نه شي وکړئ. همدغه کمزورۍ په بنیاد باندې زه ګزارش کوم
ज़का सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म अहमद मुश्तबा महबूब किबरिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद पाक दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई जिदा कुरान अल कुरान हब्लुल्लाह कुरान करीम दाद अल्लाह तबारक व तआला रसेदा कुरान करीम दा अल्लाह पाक रसेदा तरफ़हु बियदिल्लाह यो तरफ दगे कुरान करीम रसेद अल्लाह पर लास के दे व तरफ़हु बिअयदीकुम और कुरान करीम द रसेद दगे बल सर चे दास्ता पर लास के दे यानी कुरान करीम अगर किताब दे चे द अगे रसे सर योद अल्लाह पाक पर लास के दे और दोयम नंबर सर दगे कुरान करीम द रसेद बंदा पर लास के दे नो गोया कचरे इंसान रब्बुल आलमीन सर क़ुरबत और नज़दीकत ग़वाड़ी द अल्लाह पाक सर मीना मोहब्बत रिश्ता जोड़वल ग़वाड़ी द अल्लाह द दीन द तालीमात और फैज़ान और बरकत हासिलवल ग़वाड़ी अगद पारा दा पकार दे च अगर रसे च यो ला से द अल्लाह यो सर द अल्लाह पर लास के दे बल सर बेतनी से नो तब अल्लाह पाक तरसेगी और कचरे नवाई च ना चिज़ा ब्याब वस खुला ज़वानानियु या स मुख्तलिफ बहाने शैतान जहन के वाचवी या साथे मुंग बा मुक़द्दर गुमराही गर्जीगी कुरान करीम दादा अल्लाह तबारक व तआला द हिदायत रसेदा अल्लाह पाक द चोक रसेदल ग़वाड़ी द कुरान करीम तिलावत सरसर द कुरान करीम तर्जमस द कवलम लाजिम दी और ब्या अगा आयातुना चकम 1500 आयातुना कुरान करीम के चाहे कि अल्लाह पाक अहकामात नाज़िल करी चे दा ओका और दा मकवा अगर आयातुना 1500 आयातुना दी दगा 1500 आयातुना उस दकड़ा हर मुसलमान बांधे फर्ज दा और मुंगला दे यो आयात तर्जमम नज़दा